افلاطون باندې دا ده افلاطون ویلو چې علم د واجب طلب په ممکناتو په دې ټولو کائناتو صور د ممکناتو دي په ازل کې دي دا صور دغه صور علم ده او دا مبدأ الانکشاف ده لپاره د کل کائناتو نو مونږ وایو چې دا صور د ممکناتو دا صور چې ته علم وایې چې دا مبدأ الانکشاف ده دا صور دي ازل کې دي دا کل کائناتو پر علم ده نو دا صور خو ممتنع خو نه دي ولې که ممتنع بیا خو به لازم شي عدم د علم بیا خو علم نشته لازم شي په تقدیر د وجود د علم عدم د علم او دا محال ده او دا صور خو واجب نه دي ولې که واجبي نو لازم به شي تعدد د وجباو بل دا خو د مخلوقاتو صور دي نو صورت خو تابع دي ذی صورتي نو چې ممکنات ممکن دي خو صور واجب نشي کېدای ځکه صورت خو متحد دي ذی صورت سره نو چې دا ذی صور دا کائنات چې دي ممکنات چې دا مخلوقات دي او عاجز دي ممکن دي خو صور به ممکن دي نو دا صور واجب نشي کېدای ځکه لازمي کې تعدد دی وجباو یو بلکې لا تناهي دی وجباو ولې دا کائنات خو غیر متناهي دي په معنا د لا یکیف عند حدین په ځای نه دی ولاړ کائنات ادي علم صور شو نو صور خو په ټول په یو ځای موجود دي تاسو خو نه چې کدا چې نیم یا نیم نه بیا خو نیم علم یا نیم بنئ بیا خو به د نه علم نسبت الله ته وشي او طالبات نه نو دا صور به ټول په یو ځای وي دا صور د ممکناتو صور دي دا صور واجب خو نشي کېدای ځکه صورت متحد دي صورت سره چې زی صورت ممکنه نو صورت په خامخا ممکنه بل دا صور چې دي دا که واجبي نو تعدد دی وجباو بلکې لا تناهي دی وجباو ځکه دا صور خو غیر متناهي دي بالفعل ولې علم ده کنه علم مقتول بالفعل نو دا دنیا خو غیر متناهي ده په معنا د لا یکیف سره نو دا صور به غیر متناهي بالفعل ځکه علم ده کنه علم کې خدا جایز نه ده چې نیم یا نیم نه نو لا تناهي دی وجباو رااله لہذا دا صور ممکن دي دا صور چې ممکن دي نو دا اول معلول بدای ځکه علم ده کنه علم خو پارس مقدمي نو دا صور ممکن دي اول معلول دا دي ځکه علم په هر شي مخکې وي دا معلول اول ده نو لازم شو کون دي معلول اول اضعف الممکنات والتالي باطل ځکه دوی وایي چې معلول اول ټولو نه قوي ده ولی معلول اول الله پیدا کړ بیا معلول اول نور پر واسطه ده ای معلول اول په واسطه الله نور پیدا کړي ځکه دوی وایي چې معلول اول عقل اول ده الله عقل اول پیدا کړ بعد عقل اول په واسطه الله دا نور پیدا کړي ځکه دوی وایي کنه چې صدور د کثیری ونه جایز نه ده نو واجب تعالی دا ټول جهان نه پیدا کړی بذات الله صرف یو پیدا کړل اول بیا د عقل اول په واسطه دا نور پیدا کړي چې تعدد پیدا شي ځکه عقل اول کې دوه جهات دي یو جهت وجوب ده واجب تعالی نه صادر ده بل استقرار ذات تعالی نه صادر دي واجب دي دا قدیم دي ابل جهت امکان ده ولذا عقل اول ممکن ده کنه نو په جهت وجوب سره الله پیدا ک دوه عقل په جهت امکان سره الله پیدا ک فلک اول وهكذا دا دې پاره چې د قاعده دا د فلسفو
چې یوونه ډېر نه صادرېږي، ځکه که یوونه ډېر صادري بیا خو به یو نه وي، بیا خو به ډېر شي. ځکه کون دی دا یو چې یو پاره مصدر او علتي دا غیر د دې نه چې بل پاره د مصدر او علتي. مثلا الله پاک مصدر او علت ته صادرون کړه د زید، دا غیر د دې نه چې الله مصدر د امر، دا غیر د دې نه چې الله مصدر او علت ته د بکر او د تا او د ما او د غیر، دا یو بل نه غیر دي. دا خو تعدد ده، دا خو په واجب طلاق کې تعدد راغی چې دا علت ته دی و، دا غیر د دې نه چې دا علت ته دی بل، چې بل پاره علت ته دا غیر د دې نه چې دا علت ته بل. دا څه خو نه کېده چې الله علت ته زید ده په دغه جهت سره، په دغه اعتبار سره دا علت ته بکر ده، ځکه بیا خو چې زید پیدا کوو بیا خو بکر پیدا کېده. نو الله پاک چې علت ته لپاره د زید دا غیر د دې نه چې دا علت ته لپاره د بکر، او دا غیر د دې نه چې دا علت ته تا پاره، او دا غیر د دې نه چې دا علت ته ما پاره. نو دا خو تعدد په واجب طلاق کې راغلی. والتالي باطل، دې وجه نه الله یو علت ته یو پیدا کوي، تاسو نه چې ډېر پیدا کوي، ځکه بیا به ډېروالی په واجب طلاق کې راشي چې دا فاعل د تا ده، دا غیر د دې نه چې فاعل د ما ده، غیر د دې نه چې فاعل د بل ده. نو دا خو واجب طلاق کې تعدد راغلی، تعدد محال، نو چې دا ډېرو لپاره فاعل دا محال، نو دا د یو فاعل ده. نو د یو عقل اول پیدا کړ. بیا عقل اول کې دوه جهات دي، یو جهت ته وجوب ده چې دا واجب طلاق نه صادر بالاستقرار ده، یعنی ذات ته الله نه صادر ده، ذات سره علاقه د تلازم ده، دا جهت ته وجوب ولې ذات نه صادر ده کنه، نو ذات سره تلازم ده، نو په دغه اعتبار دا واجب ده. په دا عدم نه راځي، ولې بیا خو عدم په واجب طلاق راځي تلازم له وجې. ابل جهت امکان ده، ولې ممکن هم ده. نو په جهت وجوب الله پیدا کا عقل ثانی، او په جهت امکان الله پیدا کا فلک اول. نو دا عقل اول ټولو نه مضبوط ده، اقوا ده، ځکه د په وجه باندې الله دا نور دنیا پیدا کړه. ثانی عقل پیدا کړ لوجه د جهت وجوب نه، لوجه د جهت امکان نه پیدا کا فلک اول. دا سی په فل عقل ثانی کې دوه جهات دي، یو جهت وجوب ده، یو جهت امکان ده. په جهت وجوب الله پیدا کا عقل ثالث، او په جهت امکان الله پیدا کا فلک ثانی. دوه جهات په منه ځکه یو نه ډېر نه صادرېږي، ولې بیا به یو نه کړي، بیا خو به ډېر شي. نو معلول اول دو خواته قوي ده، ځکه نورو لپاره واسطه ده. اوس که علم صور د ممکنات وي، لکه ته چې وایې افلاطونه، بیا به لازم شي کون د معلول اول اضعف الممکنات. بیا خو دا صور علم ده، علم خو ټولو نه مخکې په کار ده. نو دا صور ټولو نه مخکې دي، معلول اول دا ده. ادي ممکن کمزوري دي، ځکه صورت ضعیفي په نسبت سره ضعیف صورت ده، نو معلول اول ضعیف شو. ممکن هم ده، یو ضعف ده، بل دا چې دا صور دي کنه، صورت خو تابع دي ضعیف صورتي، صورت ادنای او ضعیفي په نسبت سره ضعیف صورت ده، نو دا صور اضعاف دي. ادي معلول اول، نو لازم چې کون دي معلول اول اضعف الممکنات، والتالي باطل. دا افلاطون باندې بل رد شو. حاصل دا ده لسره کیسه دا شوه چې افلاطون مذهب دا و چې علم د واجب طلاق په ممکناتو، صور د ممکناتو دي، چې دا په ازل کې حاضر دي. بس دا د الله علم ده په دې ټولو کائناتو. مونږ افلاطون ته وایو چې دا صور چې ته یې قایلې، دا خو واجب نه دي که نه، ولې که واجب وي په تعدد د وجباو ده، بلکې لا تناهي د وجباو ده، ځکه دا کائنات غیر متناهي دي، په معنا د لا یکیف په جای ولاړ نه دي. نو دا صور چې علم ده دا خو به غیر متناهي بالفعل، داسې خو نشي کېدای چې نیم صور یا نیم نه وي، په ټول صور قیامت نه بعد دا ټول به وي.
نو لازم شو لا تناهي دي وجباو والتالي باطل ممتنع نه دي ولې بیا خو ادم دی علم راشي اته خو افلاطون علم کایله او چې دا سور ممتنع ادم دی علم را نه ممکنات دي دا اوس چې دا سور ممکنات دي دا معلول اول ده ځکه دا علم ده علم اول پکار ده نو اول دا ده ادا دي ضعیف ځکه صورت ممکنات دي یو دا وجه بل دا صورت تابع دي زی صورتي دوه وجه ده نو دا ټول نه ضعیف دي نو معلول اول ضعیف شو حالانکه معلول اول دو پنځ قوي ده ولی قوي ده ځکه دوه وایي چې معلول اول واسطه ده نور ده دی وجه نه دوه وایي چې الله یو پیدا کړی دا اول عقل اول الله ډیر نه دی پیدا کړی اول الله عقل اول پیدا کړ دا عقل اول چې پیدا کړ په تخ قانون چې الواحد لا يصدر عنه الا الواحد واحد نه یو صادري ډیر نه صادريږي ونه ځکه کډیر صادري ونه بیا خو یو نه شکل بیا خو ډیر څه یو چې پیدا کوونکی دی تا ده دا غیر د دینه چې دا مصدر پیدا کوونکی دی ما ده او دا غیر د دینه چې تا ده او دا غیر د دینه چې بل ده بیا خو تعدد په علت کې راغلی بیا خو تعدد په فاعل کې راغلی لہذا الواحد لا يصدر عنه الا الواحد یو نه به یو پیدا کیږي نو الله صرف عقل اول پیدا کړ بیا عقل اول کې دوه جهات دي یو وجوب ده ځکه دا واجب تعالی نه صادر بالاستقرار ده ذات الله نه صادر ده ذات سره علاقه دي تلازم ده نو دا واجب ده په دا ادم نه راځي ولې که په دا ادم راشي بیا په واجب تعالی ادم راشي ځکه تلازم کې قانون دا ده چې یو متلازم باندې ادم راځي په بل راځي تلازم له وجه نو عقل اول واجب ده دکې وجوب ده دی وجه نه چې دا واجب تعالی نه صادر بالاستقرار ده نو ذات سره علاقه دي تلازم ده چې ذات الله ده دا ور سره ده دې تلازم له وجه نه دا ذات نه چونکې صادر ده نو ذات سره علاقه دي تلازم ده نو په دغه اعتبار دا واجب ده ضروری ده په دا ادم نه راځي که په دا ادم راولای به په واجب تعالی ادم راځي ځکه قاعده دا ده چې و متلازم باندې ادم راځي به په بل راځي التلازم له وجه او واجب تعالی باندې خو ادم محل ده نو په دا ادم نه راځي نو دا واجب هم ممکن هم ده نو په جهت کې وجوب دن عقل ثانی واجب تعالی نه عقل ثانی صادر ده یعنی واجب تعالی په جهت کې وجوب دی عقل اول پیدا کا عقل ثانی او په جهت امکان پیدا کا فلک اول وها کذا نو عقل اول دا واسطه ده نور لپاره دا معلول اول ده دا نور لپاره واسطه ده نو معلول اول ټول نه قوي پکار ده چې مضبوطی ځکه نور لپاره واسطه ده خو چې تاسو وایي افلاطونه چې علم صور دي ممکنات دي خو بیا خو اول معلول دغه صور دي ځکه علم ده کنه علم ټول نه مخکې پکار ده الصورت خو تابع دي صورتي الصورت فرد دي صورتي دا ضعف شو بل دا صور ممکنات دي واجب خو نه دي هغه مخکې ویله چې بیا تعدد دی وجب او لا تناهي دی وجب او راځي نو چونکې دا واجب نه دي ممکنات دي یو امکان ده بل دا صور دي صورت تابع دي صورت دي فرعي دا بل امکان نو دا ټول نه ضعیف دي دا صور نو دا خو اضعف الممکنات دي حالانکه دا معلول اول ده علم ده معلول اول ټول نه قوي وي نو اصل لا کایلم صور دي ممکنات یا افلاطونه لکه ته چې وای نو لازم مسکون دي معلول اول اضعف الممکنات والتالي باطل تالي ولا باطل معلول اول اقوا ده ځکه نور پر واسطه ده نور پر واسطه ده معلول اول دا اقوا په کار ده او صور ټول نه اضعف دي ځکه یو ممکنات دي بل وجه دا چې صورت تابع دي صورتي ډبل امکان پکې راځي دا ټول نه ضعیف دي معلول اول خو ټول نه قوي په کار ده دا یو رات شو په افلاطون باندې بل مذهب دا دلته د بعض مشاینو وایي چې علم د واجب تعالی صور د ممکناتو دي یعنی اپ انفصال قائل دي چې علم یو جدا شاید لکه لالټین تانه جدا ده بلف تانه جدا ده تا ته رڼا درکوي تا ته نور درکوي تاسې علم منفصل ده صور د ممکناتو دي خو چې قایم دي عقل فعال پورې
عقل فعال دو په نسبت باندې لسم عقل ته وایي. لسم عقل دا فعال ده ځکه د لسم په واسطه دا ټوله دنیا صادره ده، یعنی ټوله دنیا الله پیدا کړې ده د عقل عاشر په واسطه. دلته دو قاعده کې غلط شو ځکه دو دا ویله چې ونه یو صادریږي، خو دلته الله نه ډېر صادر شو په واسطه د عقل فعال. نو عقل فعال کې ډېر زیات غیر متناهي جهات چېرته دي پکې؟ عقل فعال کې غیر متناهي جهات نشته، خو دغه دوه جهات دي، یو جهت وجود دی، یو جهت امکان. نو دا غیر متناهي دنیا څنګه پیدا کړه الله په واسطه د عقل فعال؟ نو دې قاعده کې دو متزلزل دي چې الواحد لا يصدر عنه الا الواحد. هلکه عقل فعال په واسطه الله پاک ټوله دنیا پیدا کړې. څنګه پیدا کړه ټوله دنیا؟ چې الواحد لا يصدر عنه الا الواحد، واحد نه یو پیدا کړي او دا ټول جهان پیدا کړ الله په واسطه د عقل فعال. نو عقل فعال کې غیر متناهي جهات چیرته دي؟ خو غایت ما فی الواقع دوه جهات دي، یو وجوب یو امکان. به غیر متناهي دنیا څنګه پیدا کړ الله پاک په واسطه د عقل فعال؟ نو دې کې دوه غلط دي. میبزي وایي دو په دې قاعده کې متزلزل دي، خویدلې دي. تو وایي واحد نه یو صادریږي، بیا الله په خو یو عقل اول پیدا کړ، بیا د عقل اول کې دوه جهات دي، بیا یې دوه شیان پیدا کړ، عقل ثانی فلک اول الله پاک، بیا عقل اخیر په واسطه الله ټوله دنیا پیدا کړ. نو عقل اخیر کې غیر متناهي جهات چیرته دي؟ بهرحال دو داسې وایي چې علم د واجب طلب په ممکناتو، صور د ممکناتو دي. دا د بعضې مشاهینو مذهب ده. علم د واجب طلب په ممکناتو، صور د ممکناتو دي. تاسو موږ د دنیا صورتونه چې قائم دي په عقل فعال پورې. بیا عقل فعال باره کې ما خبر وکړه چې عقل فعال دو لسم عقل ته وایي. دته فعال وایي ځکه د په واسطه الله ټوله دنیا پیدا کړې. او دې کې دو غلط دي ځکه دو وایي چې یو نه یو صادریږي. بیا الله پاک ټوله دنیا څنګه پیدا کړه په واسطه د عقل فعال؟ عقل فعال کې غیر متناهي جهات چیرته دي؟ دا خو دو غلط دي دې قاعده کې. خو بهرحال دو داسې وایي چې علم د واجب طلب په ممکناتو، صور د ممکناتو دي، جدا دي چې دا قائم دي عقل فعال پورې. عقل فعال سره د صورو تاسو موږ د دنیا صورتونه عقل فعال کې پراته دي، دا الله ته حاضر دي. عقل فعال سره د صورونه الله ته حاضر د وزا د الله علم. لیکن دا مذهب باطل ده. یو دا که علم صور د ممکنات وي چې عقل فعال پورې قایمي، بیا خو لازم شي استکمال بالغیر، ځکه دا صور خو الله نه غیر دي که نه، عقل فعال کې پراته دي او دا د الله علم ده په دې ټولو کائناتو. دي جدا الله نه سبحانه، نو لازم شي استکمال بالغیر. الله په غیر کامل شو وتعالی باطل. دومره وجه ده چې دا صور د ممکناتو چې عقل فعال پورې قائم دي، دا بیا متناهي یا غیر متناهي. که دا متناهي وي خو لازم شي عدم علم بالبعض، دا متناهي صور دي عقل فعال کې پراته دي. نو دا خو لږ ممکناتو باندې علم شه، ولې متناهي صور دي، لږ کائناتو باندې علم شه. دا نور کائنات بلا علم پاتې شو، په هغې باندې د رب سبحانه علم نه راغی وتعالی باطل. اکه دا صور غیر متناهي، نو لازم شي تسلسل. تسلسل چاته وایي؟ وجود دی امور غیر متناهي او بالفعل. اکه دا صور غیر متناهي او بالفعل غیر متناهي شو، ځکه د رب علم ده که نه په ټولو کائناتو. په ټول کائنات خو غیر متناهي دي، په معنا د لا یکیف په ځای ولاړ نه دي، خو علم چې صور دي دا به غیر متناهي بالفعل. داسې نشي کېدای چې نیم یا نیم نه وي. بیا خو لا علمي په بعضو راځي کائناتو وتعالی باطل. دا صور عقل افعال پورې قائم دي. ته وایې بعضې مشاهین نو دا صور که متناهي وي بیا به نیم علمي نیم به نه، نو لازم شي عدم علم بالبعض. اکه دا صور غیر متناهي بیا خو بالفعل غیر متناهي امور راغلل. بالفعل غیر متناهي ته تسلسل وایي. صور خو په غیر متناهي بالفعل چې وایې دا خو د کائناتو صورتونه دي که نه، کائنات غیر متناهي دي په معنا د لا یکیف په ځای ولاړ نه دي، نو صور به غیر متناهي بالفعل. ځکه علم ده که نه، علم خو بالفعل پکار ده.
غیر متناهی امور بالفعل دا تسلسل ده. نو کله صور متناهی باطل په بعضو به علمي بعضو به نه، که غیر متناهی باطل ځکه تسلسل راځي. ولې صور خو به ټول په یو ځي په یو ځای به پراته علم ده که نه. تاسو خو نشئ کېدای چې نیم یا نیم نه وي. بله وجه دا ده چې دا مذهب غلط ده چې علم د واجب طلاق په ممکناتو صور د ممکناتو دي چې عقل فعال پورې قایم دي. که علم د واجب طلاق په ممکناتو صور د ممکناتو وي چې واجب طلاق پورې قایم وي نو به لازم شي خلف یا تسلسل والتالي باطل. خلف معنی خلاف الدعوه. ته علم ته منفصل وایې اوس په منفصل نه ورته خلاف الدعوه به پتا راشي. یا تسلسل دلیل دی ملازمه دا صور چې عقل فعال پورې قایم دي دا علم د واجب تعالی ده. دا صور خو ممتنع خو نه دي که نه، لکه که ممتنع بیا خو عدم د علم راغی واجب نه دي. وایي لا تعدد د وجبه راځي بلکې لا تناهي د وجبه راځي. که دا صور خو غیر متناهي دي لہذا دا ممکنات دي. علت منحصر د واجب تعالی کې نو واجب تعالی د دې صورو علت تا او دا صور واجب تعالی نه که صادر بالاستراري دا غلط ده چې واجب تعالی د دې صورو فاعل بالاستراري چې ذات نه صادري ځکه لازم به چې کون دی واجب تعالی فاعل بالاسترار. فاعل بالاسترار خو نو کستا ځکه مستر دې ته وایي چې دا خبر نه ایو فعل دنه صادري کصدور الزاویه من الشمس رڼا انور نه صادریږي هغه ته پته نه لګي. ذات نه صادریږي که نه اراده علم نه خو نه صادریږي. نو دا صور چې عقل فعال پورې قایم دي دا واجب خو نه دي تعدد د وجبه او لا تناهي د وجبه ممتنع نه دي. عدم د علم ممکن به وي او ممکن پر الله علت ده ځکه علتیت منحصر ده الله سبحانه سره. نو الله کدی پر علت بالاستراري دا غلط ده ځکه استرار خدا معنا چې ذات نه صادري اده ته علم اراده نه ذات نه صادريږي دا خو نو کستا استرار بل خو عدم دی علم ده ځکه استرار دا معنا چې ذات نه صادريږي اراده علم نه صادريږي خو علم دی الله نه را پدو چې واجب تعالی دو پر فاعل بل استرار شو بیا خو دی الله ذات نه صادر شو اراده علم نه شو صادر بیا خو لازم څه عدم علم دی واجب تعالی عدم اراده دی واجب تعالی دا خو عجز ده دا خو لا علمي ده. دا نه چې کله صور صادر بل استراري نو صور به صادر بل اختیاري. افیر اختیاري چاته وایي چې علم اراده نه صادري علمي په اراده ورته کې به پیدا کوي. نو هر فعل اختیاري چې اختیارانه فاعل پیدا کوي نو مخ علم اراده پکاري اراده به ورته کې علم به پیدا کوي. هر فعل اختیاري چې مخکې علم پکاري اراده پکاري نو دې صور چې صادر بل اختیاري نو دې مخکې بل علم پکار شه چې دا صور الله پیدا کوي نو مخکې بل علم پکار ده په دې صور اراده ورته پکار ده نو بل علم مازه هغه څه شاید صور نه مخکې علم عین ذات ته واجب تعالی وای خلف راځي ته هو علم عین ذات نه منله او خو دې علم عین ذاتو منله او کچېرته داسي چې علم عین ذات نه بلکې منظم وای بیا خلف ته بل انضمام هم باطل کړه ده که منتزع وای بیا خلف ته انتظام هم باطل کړی هم ده. نو علم به نور صوري اوس او منفصلي بیا به هغه کې کلام کوم چې هغه ممکنات دي هغه واجب نشي کېدای تعدد دی وجباو ممتنع نشي کېدای بیا خو عدم دی علمي نو هغه ممکني هغه پر الله علت دي اب الله پیدا کړی اب بل استرار نه پیدا ځکه استرار خو عجز ده استرار خدا باندې چې ذات نه صادري دته شعور اراده علم مخکې نه دا خو نو کستا عجز ده چې اراده نه علاوه صادري نو دا بل اختیار صادري نو دنه مخکې بل علم پکار شه ځکه هر فعل اختیاري مخکې علم غواړي اب بل علم بیا نور صوري ځکه ته خدا څنګه چې کوله چې علم عین ذات وای دا خلف ده یا منظم وای دا خلف ده یا منتزع وای دا خلف ده نو علم به نور صوري وهكذا لو مجرى التسلسل بلازم شي
سور به ممکناتی بیا مخکې بل علم پکاري به نور سوري تسلسل به لازم شي والتالي باطلون. نو که علم سور د ممکنات وي بعضې مشاین چې وایي چې قایم د عقل فعال پورې دا غلط ویلا لازم شي خلف یا تسلسل والتالي باطلون. دلیل د ملازمه ځکه دا سور خو واجب نه دي ممتنع نه دي ممکن دي نو دا الله پیدا کړي نو الله خو بل استرار نه دي پیدا کړي چې الله ذات نه صادري علم اراده نه ورته دا خو نقصان ده. نو الله بل اختیار پیدا کړی دي هر فعل اختیاري مخکې علم اراده غواړي بل علم په کار شه بل علم به بیا سوري ځکه کائن ذات وایي یا منظم یا منتزع خلف راځي بیا باطل نو مخکې نور سور به بیا پیدا کړي مخکې بل علم په کار نور سور تسلسل باطل خلف باطل. نو چې علم سور د ممکنات وي چې عقل فعال پورې قایم دا باطل. بل رد دا ده چې علم سور د ممکناتو نه دي چې عقل فعال پورې قایم دي ویلا علم د عقل فعال به قوي شي د علم د واجب تعالی نه به ضعیف شي والتالي باطل فالمقدم سو. دا خو باطله ظاهره خبر ده چې علم د عقل فعال قوي وي علم د واجب تعالی سبحانه ضعیف وي. دلیل د ملازمه ځکه دا سور علم ده کنه ممکنات دا سور علم ده دا عقل فعال کې پراته دي نو عقل فعال ته دا بذات ثابت دي علم د عقل فعال بذات شو بیا عقل فعال سره د سورنا واجب تعالی ته حاضر ده اوس واجب تعالی علم شو نو واجب تعالی علم شو بل واسطه ځکه عقل فعال سره د سور واجب تعالی ته حاضر ده اوس واجب تعالی علم په کائناتو ده واسطه د عقل فعال نو واجب تعالی علم بل عرض شو ای بل واسطه شو چې عقل فعال واسطه ده عقل فعال علم بذات ته ځکه دا سور عقل فعال کې پراته دي نو د علم خو بلا واسطه ده بذات علم ده نو عقل فعال ول علم قوي شو واجب تعالی علم ضعیف شو والتالي باطل. نو که علم سور د ممکنات وي چې عقل فعال پورې قایم نو لازم بشي علم د عقل فعال اقوا د علم د واجب تعالی نه والتالي باطل. دلیل د ملازمه ځکه دا سور په عقل فعال کې خپل پراته دي نو د علم بذات شو واجب تعالی ته خو بیا عقل فعال حاضر ده سره د سورونه واجب تعالی علم بل واسطه شو بل واسطه کمزورې ما بذات نه علم د عقل فعال اقوا شو د علم د واجب تعالی نه والتالي باطل. دا بعض مشاهین مذهب بل مذهب د اکثر المشاهین هاي پوښتنه کزین ته نه درته